د سورۃ فاتحه شریف د ترجمه او د قدر تفصیل نا تشریح نه بعد سورۃ البقرہ د دې ابتدا کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سورۃ البقرہ د دې په ابتدا کې لیکلي دي چې سورۃ البقرہ مدنیۃ، لکه څنګه چې موږ د سورۃ الفاتحه ابتدا کې دغه موجودی جملې وضاحت کړو چې سورۃ الفاتحه مکیۃ، چې سورۃ الفاتحه شریف دا مکی سورت دی او د مکی سورت جامع تعریف داو چې مکی سورت هغه سورت ته وایي چې داغي نزول د سورت قبل الهجرت شوی یا ابتدا د نزول د سورت قبل الهجرت شوی یا اکثر حصہ دغه سورت نازل بعد قبل الهجرت. دیکھیں سو قیدنا د مدنی صورت په تعریف کی مراد دی کم صورت چې مدنی وی د دې مطلب خو یادای چې دا ټول صورت بعد الهجرت نازل دی. څو صورتونه داسې دي چې دا ټول صورتونه دا تمام صورتونه بعد الهجرت نازل شوي دي او څه داسې دي چې د صورت یو ابتداوي انتهاوي او څه د صورت اوساط وي اوساط درمیانی حصے د صورت. نو دیکھے کله کله بنده د مغالطه ښکار کیږي چې د مدنی صورت په باره کې زوی ما چې داغي ابتدائی حصہ بعد الهجرت نازل شوی. ابتدائی حصے د صورت نه مراد ابتدائی نزول د صورت نه دی. ابتدائی حصے د نزول د صورت نه مراد دا دی چې د صورت چې کومه ابتدا ده د صورت چې کومه ابتدا ده زمونږ په مصحف شریف کې د دې نزول بعد الهجرت شوی. عمدہ صورت کم تچیدی کی چې دا مدنی صورت دی نو کو د دې صورت اوساطنا څه حصہ یا اواخرو د دې صورت نا څه حصہ که قبل الهجرت نازل شوی دا نو دغه قبل الهجرت نزول د دې مدنیت لپاره نقصان ده نه دی دا به مدنی وي. نو دې کې هم تاسو د دې په تعریف کې بعد درې وړه قیدونه ذکر کوي چې مدنی صورت څه ته وایي. نو د مدنی صورت تعریف چې کوي دا څه وکوي چې مدنی صورت هغه صورت ته وایي چې یا خو دا ټول صورت نازل شوی بعد الهجرت یا دغه صورت اکثر حصہ نازل شوی وی بعد الهجرت. نو کو بعض حصہ د دې قبل الهجرت نازل شوی. و نزول کې
د هجرت نه وړاندې ده، لیکن د دې صورت حصہ ده، نو دا هم مدنی صورت دی. یا دغه صورت ابتدا د صورت هغه بعد الهجرت نازل شوی دی، او دغه صورت د ابتدا نه وروستو چې کومه حصہ د صورت اواخر سره دغه تعلق دی یا د اوساط سره دغه تعلق دی، کاغه بعد قبل الهجرت نازل شوی نو نازل شوی وي، خو دې ته مدنی صورت ویل کی. دا تعلیمات میں ذکر کړو چې تاسو کله عملی طور سره قرآن شریف تفسیر ګورئ، تفاسیرو کې بعد څه آیاتونو په باره کې هغه صورت په مکی وي، خو هغه کې بس آیاتونه ذکر وی چې دا صورتونه دا آیاتونه دا مدنی دي، او کله به یو صورت مدنی وي خو دغه صورتونو د څه آیاتونو باره کې به دا ذکر وي چې دا آیاتو دا مکی دي، نو چې تاسو باندې دا مغالطه درته نه کیږي. بل میں عرض کړو چې ترتیب دو قسمه دی، یو ترتیبی نزولی دی، یو ترتیبی مصحفی دی. ترتیبی نزولی او ترتیبی مصحفی زمنګ تاسو د وړاندې چې قرآن شریف په کوم ترتیب باندې کوم شکل باندې موجود دی دې ته ترتیبی مصحفی وایي، او مختلفو اوقاتو کې د هجرت نه وړاندې د هجرت نه بعد حالت حضر کې حالت سفر کې یو صورت یا آیاتونه یا جملې دا چې کوم طریقې سره نازل دي نو هغه ته ویل کېږي ترتیبی نزولی. خو دلته دا یو خبره محفوظ ساتل ضروری دي چې زمنګ تاسو د وړاندې چې په کوم ترتیب باندې قرآن شریف موجود دی دې ته ترتیبی مصحفی هم وایي او ترتیبی عثمانی هم ورته وایي. عثمانی دا مصحفی ترتیب، دا عثمانی ترتیب او د لوح محفوظ ترتیب دا یو ترتیب. نو سورة البقرہ دا نازل دے بعد المطففین وقبل الانفال، بعد المطففین وقبل الانفال. دا دینا الحمد سیٹ کی مخ کے دا دینا سورة المطففین دے اور رستو دا دینا سورة انفال دے. ترتیبی مصحفی لحاظ سرا دویم نمبر صورت دے او ترتیبی نزولی لحاظ سرا و اتیم نمبر صورت دے. و اتیم ان شپږ اتیا صورتونه د دینا مخ کې نازل شوي. د مکی صورتونو داوا اکثر بیشتر هغه مسله د توحید وی، او د مدنی صورتونو داوا موضوع عبارت النص هغه بیان د احکام وی. د سورۃ بقره د سورۃ فاتحه سره مناسبت دا ده چې سورۃ فاتحه کې د الله نه سوال وشو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. او پدې سورۃ البقرہ کې
دغه دعا اجابت ته الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ذکر صراط مستقیم سره وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نو دا ذالک الکتاب لا ریب فیه دا صراط مستقیم دی او د صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تفصیل دی دا استاسو د وړاندې پیش کړي تاسو چون کې طالبانې وای نو د دې د وجه نه څه بحثونه کم چې عوامي درسونو کې د امیانو درسونو کې نه پکار لیکن د مولانو درسونه کداغې نه خالی وي نو دا طالب العلم تسلی نکی تند نمری اطمینان ورته نه حاصلېږي الف لام میم الف لام میم دا یا ساتي دا د سورۃ البقرہ لومبه آیات ته الف لام میم قرآن شریف کتاب الله دو قسم دے یو محکمات دی محکم آیتنا د قرآن شریف دویم متشابهات دی بیدا متشابهات دو قسم دی یو ها قسم د متشابهات دے چې عام خلق داغه معنا لفظي باندې خو پوي دي شي خو په معنا مرادي باندې نشي پوي دي چې د دې آیات د الله په نس باندې معنا مرادي سره او دویم قسم د متشابهاتو هغه دی چې عام خلق نه خو داغه په معنا لفظي باندې پوي دي شي او نه داغه په معنا مرادي باندې پوي دي شي دا الف لام میم دا د متشابهات قسم ثانی نه دی یعنی دا هغه قسم دی د قرآن شریف د متشابهاتو چې نه خو مونږه د دې په معنا مرادي باندې پوي دي شو او نه د دې په معنا لفظي باندې پوي دي شو خدلته به یو خبره یاد ساتئ دا خبره اگر چې تفصیل طلب ده او تحقیقی ده او دی چې کوم وخت دی ډیر زیات مختصر دی بنده کغواړي زدي خبره باندې وضاحت کما نوغه شانت سر حاصل وضاحت کې دی نشي زمونږ د مسلمانانو کې چې کومې فتنې موجودې دي هغه کې یو فتنه دا هم ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه د حضور علم غیب نه پی کوي د خبره باندې غور کوي ښا د رسول الله نه د رسول الله علم غیب او دا یو مخصوص فصیل کې دنه نه پاتې کیږي حصار کې دن نه پاتې کیږي اچھا کم بد مذهب دی دا غي نه ډیر زیات متاثر دي دې کې هغه ته شک نه کیږي یارو
او بالجزم والیقین وی چې نبی اسلام د پاره علم غیب منل داغنی شرک نه دی. دا خو به یؤمنون بالغیب کې ان شاء الله د دې مسلې وضاحت کوم. ودلته یاد ساتئ چې هغه په دې الف لام میم کې وایي چې دې په معنا باندې صرف الله پوهیږي، رسول الله به نه پوهیږي. دا ډېر لویه بددیانتي ده، خیانت دی. ها دا ضرور شته چې دا د الله او د الله د رسول په مابین کې یو راز دی، لیکن راز دی د عام خلکو ناراض دی. راز کله د دو کسانو په مابین کې وي او کله د دو کسانو په مابین کې راز وي، داغو خواصو ته هم علم وي، خو عام خلکو ته داغه علم حاصل نه وي، هغه ته راز ویل کېږي. نو الف لام میم د دې معنا مرادی صدا، نو موږ به د دې په معنا مرادی په حق لوایو الله اعلم بمراده ورسوله صلی الله علیه وسلم. الله اعلم بمراده ورسوله صلی الله علیه وسلم. الف لام میم ذالک الکتاب، دیکھے درې ترکیب دي، دا بیا ساتي درې ترکیب. معنا د ترکیب نه بغیر او ترکیب د معنا نه بغیر دا نشي کېدی.